دا پولیس او دغه ګندګیر چې دي دا ټول جوړ نو چې زمونږ تاڼه به اعتبار شي زمونږ سیچو به اعتبار شي نو مونږ یقین پچاو چې سچو ته خو د ټول نه غټ ګڼ کپ توی بلیږي د انکوایري وشي موږ د ګناي څه قسمه سزا یې موږ هغې ته تیار یو او که تر نېسه ونشو دار مزان به وجنو په تاڼې نه مرازونه چې دا کومه واقعه چې زموږ سره شوې ده په هغې کې په 7 تاریخ باندې د کس زموږ باندې لکه مطلب ګاډی خرڅ کړی دی بیا د هغوی کسان چې کوم وو هغو رالل دلته کې وي چې دا ګاډی زموږ دی یا د هغو ګډ جوړ دی یو بل سره یا داسې څه طریقه کار هغو کړی دی دا ګاډی په موږ را خرڅ کړی دی مونږ بیا تلي وو د دې کس د پلار نه مونږ دستخط اخیستی دی نو هغه بیا د هغې نه پس بیا مونږ دا خبره وکړله چې یاره هغو بیا وي چې مونږ اف آی آر کوو یا دا کوو خو زمونږ کس یې بولی دی په 17 تاریخ باندې بولی او د هغې نه پس چې دی نو هغو اف آی آر په 20 تاریخ باندې کړی دی د 20 تاریخ باندې چې هغو اف آی آر وکړو زمونږ دا کسان ټول چې کوم مشران دي دا مونږ تلي وو زه ورسره هم په ټایم موجود وم نو مونږ چې لاړو دا خبره هغوی وي چې د جرګه سیسټم کوو مونږ ټول په ځای کې ناست وو هغوی مونږ ته دا پیسې لکه مطلب هغو کېښودې یا پیسې کېښودې تاسو ګاډی راولئ مونږ به تاسو له پیسې درکړو مونږ وی ټیک ته زمونږ د هغو په خوله باندې یقین وشو مونږ وی صحیح ده مونږ ګاډی راوستو چې مونږ ګاډی راوستو هغو خبره بدله کړه یا څه طریقه کار یې وکړو یا د هغو ګډ جوړ و یا د هغو لکه یو بل سره میلاو وو ما ته چې کومه اندازه ده دغه خبره وه چې هغو میلاو وو پیسې هم پته نشته هغو رانه کړې یا هغو پټې کړې یا یې چېرته ورکړي دي څه خبر یو د دې د منځ نه مونږ نه یو خبر خو د 10 بجو پورې مونږ هلته وو دا درېیمه ورځ وه زمونږ هلته کې نو یسچو پکې هم وو هلته ایوب خان چې کوم انچارج دی د هغه ځای هغه وی چې یاره دغه خبره ده پیسې زموږ سره امانت پرتې دي نو مونږ وی ټیک ته همدې کسانو مونږ ټولو پې یقین وکړو مونږ ورته مونږ پکې داسې بل څوک انوال نه کړو د هغه ځای چې یاره د هغه ځای مشر و یا داسې خو خبره زموږ سره یې دغه دوکه وکړله زموږ سره یې والله ولم چې څه طریقه یې وکړله او مونږ یې راولېږلو داسې ټولو بس دغه خبره وه بیا ډي اس پي صاحب مونږ ته وی چې هسې دا خبره به وشي خو لکه هېڅ هم نه وو په منځ کې او مونږ یې داسې راولېږلو زموږ سره دا زیاتی روان دی دا سویم ګاډی دی په بریکوټ کې په دې خلکو په دې ایریا باندې عادت شوي دي او دا غله راځي مونږ پسې خیر لکه مونږ ګورو سوچ کوو په کس پسې ځو کور ته پسې هم ځو خو چې اوس پلار یې ورسره میلاوي یا هغه نور کسان میلاوي نو د دې خو مونږ لکه اوس څه نه شو ویلی مونږ ته اوزبرګان نه یو د چا په تندي خو یې نه دي لیکلي چې اوس پلار یې ورسره هم جوړ دی کسان هم جوړ دي نو دغه طریقه ده بس که دا ونه شوله مونږ خو اوس دا خپله دلته کې دا مشران ټول راغونډ شوي دي دا ریکارډ کوو که دا ونه شوه مونږ به بیا ځو د وچ تاڼې ته نو هلته کې به بیا مونږ هغو ته بیا احتجاج کوو هلته به درنه کوو پوه شوې دا ټول کسان دي په دې باندې زمونږ د ټولو یوه خبره ده بله څه خبره پکې نشته خو دا خلک به مونږ را عادت شوی دی چند کسان ټول وچ نه یادو ټول علاقه نه یادو ځکه چې د هغه ځای ښه خلک دی درانه خلک دی زمونږ وروڼه دي سوات وچ دیر دا یو علاقه ده خو خبره داسې دی چې چند کسان پکې دي داسې دي د وچ دا خلک نه وو چې یاره یا د هغې ایریا خلک چې دا دي خو نه چند کسان داسې دي چې هغو دا چل کوي زموږ سره زیاتی کوي زموږ نه پیسې مطلب والي دا ګاډي هم بیا واپس بیا هغوی دا نه په سپردارۍ راوباسي داسې طریقه کار جوړ کړي زموږ د دې خلکو نه پیسې لاړې شي د هغو ته ګاډی حواله شي او مونږ بیا دغه شان پاتې شو زموږ د ټولو دا مطالبه ده چې زموږ نه هم پیسې لاړې زموږ نه هم ګاډی لاړو او زموږ د اعلی چارواکو ته زموږ د ډي آی جي صاحب ته زموږ چې کوم د ډي پي او ده یا د هغه ځای ډي پي او ده یا د هغه ځای مشران دي هغو ته زموږ دا دغه دی د هغو نه دا مونږ مطالبه کوو چې زموږ سره د انصاف وکړی شي د دیر کم ډي پي او صاحب چې دی د هغه نه زمونږ دا مطالبه ده چې زمونږ ګاډی هم لاړو زمونږ کس هم بدنام شو پیسې رالې ایوب خان ته میلاو شوې د هغه په لاس باندې نو چې یا زمونږ دا پیسې مونږ ته حواله شي زمونږ خو بدنامي هم وشوه زمونږ ګاډی هم لاړو او پیسې هم مونږ ته میلاو نه شوې نو زه دا خواست کوم چې دغه غل دې ښه پوره سزا ورکړي او زمونږ دا حق دې مونږ ته پوره میلاو شي او نور چې څومره زیاتی کېږي نو د دې مخنیوی وشي کومه واقعه چې په دې 17 تاریخ باندې زموږ سره شوي ده دا کسان راله او دا خو جوړ خلک دي دی راغی او ما په رنډ ګاډی راواغستو او دیله یې ورکو دا ګاډی ورکو او بیا د ایس ایچ او دا یوب ایس ایچ او بیا دا دغه وکړو ډیمانډ وکړو چې تاسو دا ګاډی راولئ او دا 6 لک روپۍ خپلې والئ او دا زما سره نغدي پرتې دي دی ګاډی بوتلو ګاډی ته مو ونیو زموږ په کس باندې
پرچه پکې هم وشوه دا ډېر زیاتی دی دا خو ټول موږ دغه یو خپل خلک یو د دیر والا سره یو کاروبار دی سوات بونیر والا سره ټولو سره موږ خپل ښه تعاون کوو ښه کاروبار کوو خو دا یو واقعه ونه شو جي دا تقریبا 4م ځل دی او چې زموږ سره دا زیاتی کېږي خو دا یو گیم دی دا ټول جوړ دي دا پولیس او دغه ګندګیر چې دي دا ټول جوړ دي نو زه یو مطالبه کوم چې یاره داسې دې نه کېږي دا خو د کاروبار زیږونه دي او خپل کاروبار خلک کوي او زه د ایس ایچ او ته هم وایم چې ایس ایچ او ته خو د ټول نه غټ ګڼکپ تو یې چې ته زما کسان د دې ځای نه بیا یو هلته ته درته وایي چې یاره زه تا ته 6 لک روپۍ شمارم او ته بیا د هغو سره دا زیاتی کوې او د هلته کې ګاډی ته هم داسې او زما په کس باندې پایار هم کوې نو خیر دی دا خو هېڅ مسله هم ده دلته خو زموږ د سوات ته هم پولیس دي چېرته خو موږ داسې د دیر والا ته ملګر والا سره چا سره هم څه زیاتی نه دی کړی او ته خپله ډیوټي کوه ته د حکومت نه تنخوا لې خو ستا په جب کې به چېرته 1-2 لک روپۍ ښودي نو ته په هغې باندې لکه دومره دغه شوې چې لکه ته اسمان ته ورسېدې خو ستا د پاس هم څوک شته موږ به خپل فریاد هغه له به وړو موږ به خپل فریاد جړه هغه ته کوو ته زورور یې ته بدماش یې تا هلک هم ونیو ګاډی دې هم ونیو ته بدماش یې خو خیر دی ستا د پاسه به هم څوک موږ به هغه ته خپل فریاد ویسو او چې زم فریاد بس چا واورېدو نو الله دې ورسره ښه وکړي او زموږ حق دی موږ ته میلاو شي ګاډی هم لاړو ګاډی خو ستا سره غل ستا سره موجوده ناست دی غل ستا سره دی او تو لکه ګرځې او زما کس دې ونیو او دغه دې وکړو چې ګاډی راواله پیسې واله نو زموږ سره انتهایي زیاتی شی دی او وچ واله دیر والا خو ټول موږ یو وروڼه یو کاروباري یو خو نه دا 3 پیرې 4 پیرې زموږ سره د واقعه راله زموږ سره په 7 تاریخ باندې یو لوبه شوې ده په 7 تاریخ باندې موږ دلته یو ګاډی اخیستی دی په نغدو روپیو اخیستی دی او پیسې هغه هلک له ورکړې د هغه سره بل دویم ګواه یا څوک ورسره نه ول نو موږ د مطمئن کېدو دپاره خپل دومره کوشش وکړو چې موږ هغه پسې کور ته لاړو او په هغې کې موږ د هغه پلار شو هغه موږ ګواه ور واچو ګاډی ته موږ واخیستو په دې کې یو څو ورځې پس داسې کار وشو چې د دې دغه د ګل آباد کسان دي د رنټکار والا هغو رالل بهیې هغه وویل چې دا ګاډی زموږ نه په رنټ باندې وتی دی او د هلک خرڅ کړی دی موږ ورته ووایو بهیې چې تاسو ګاډی په رنټ ورکړی دی خو موږ خو په نغدو روپو اخیستی دی نغدې روپۍ ورکړي دي دغه هلک چا نه شو اخیستی د هغه پلار پکې موږ ګواه کړی دی بیا زموږ هغه کم کس چې و هغه د پولیسو ونیو نیک باچا نوم یې دی هغه یې ونیو 3-4 ورځې ورسره په تاڼه کې و ایف آی آر یې پې لا هم نه و کړی بیا د هغې نه پس داسې کار وشو چې پرون یې پکې ایف آی آر وکړو او هغه موږ په نغدو روپو ګاډی اخیستی دی هغه یې پکې د هغو سره یو شان مجرم ور واچو چې دا د ده سره میلاو دی مونږ پرون بیا د اوچ په تاڼه کې هلته کې ناستو جرګه یو راغونډه شوه مونږ ورته وایي چې یاره که دا جرګه کول غواړي هغه وایي چې دا کس خو مجرم دی دا خو موږ نشو راویستی دا عطاالله نوم یې چې دی دا خو موږ نشو راویستی خو د ده یو تره زوی دی هغه به راولو دې ځای ته او هغه به دا جرګه مرګه وکړي او که په جرګه ستاسو خبره جوړه شوه ټیک ده که جوړه نه شوه بیا به تاڼه تحصیل کوئ چې مونږ کېناستو په جرګه باندې زموږ د هغه سره خبره اتره وشوه ده وته رینګ وکړو هغه هلک راغی او پیسې راوړې 6 لکه روپۍ او هغه ځای ته راغی او ما ورته وایي دا پیسې ماله راکړه چې زه ګاډی مونږ راوغواړو ګاډی به اوس دې تاڼې ته حاضر شي وایي نه پیسې خو زه تاله نه در کومه نو ما چې تو نه راکړې زه سم تلیفون وکړم چې ګاډی راشي نو په دې کې د انویسټیګیشن دا کم مشر چې دی انچارج ایوب خان نومې دی ده دا پیسې واخیستې چې دا به زما سره په درېیمګړي ځای پرتې چې تا ګاډی راوستو دا پیسې به تا ته حواله شي او خبره اتره به ختمه شي په دې کې چې ده پیسې ته ځان سره کېښودې او ما ټلیفون وکړو ګاډی مازدیګر ماښام ته راورسېدو هغو ته مونږ حواله کړو بیا ورته مونږ ووایو چې بهیې زمونږ هغه پیسې ته اوس راکړه او ګاډی خو تاسو ته حواله شو نو چې کله دو بیا اخوا دېخوا شروع کړل چې دا خو هغه سړی نه مني او هغه دی او زما سره خو پیسې نشتې او پیسې چا شوې او پیسې چا واخیستې زمونږ سره یو ډرامه غونته کې وکړه زمونږ ثابته ورځ په نهره تېره کړې وه یو ډرامه زمونږ سره وشوه د ماسخوتنه پورې ما هلته کې په تاڼه کې دننه لږ شور هم وکړو چې لکه دا څنګه مسلماني ده مونږ غریب سړی چې پساو شو که پیسې وپساو شي هر قسم ظلم را سره وشي د هغې دپاره مونږ تاڼې ته ځو ایس ایچ او صاحب له ځو مشرانو له ځو نو چې زمونږ تاڼه بې اعتباره شي زمونږ ایس ایچ او بې اعتباره شي نو مونږ یقین په چا وکړو مونږ کوم ځای ته لاړ شو د تاڼې نه علاوه خو ما ته بل ځای نه ښکاري هغه زمونږ سره داسې دوکه وکړه
او مونږ د قشانت را رخصت شو زمونږ روغ سړی دی هغه په ازل په سعودي عرب کې یو ځای بل ځای مزدوري کړې ده هغه په نقد روپو گاډي واغستو هغه باندې پکې پایار شو هغه پکې مجرم شو هغه پکې بدنام کو نو مونږ د چا نه ګیله وکړو زما د علاقې ډي پی او صاحب ته ډي ای جي صاحب ته زما دوی ته دا درخواست دی چې زمونږ دا فریاد ورسوئ زمونږ دا فریاد ورسوئ د کمې پورې به زمونږ سره دا عقید وکې کېږي د کمې پورې به زمونږ دا مالونه دا خلک وهي که نه نو مونږ چاله لاړ شو مهرباني وکئ او مونږ غریبانان یو زمونږ د تپوس تاڼه ده چې څه پساوي دا راځي مونږ به تاڼې له منډې وهو او تاڼه زمونږ ډېره زیاته بېدباره شوه مونږ یې بېدباره کړو مونږ خو په هغو ډېر یو غټ اعتماد وکړو اعتبار یې پرې وکړو پیسې راوړې ډېر یو غټ ګیم یې را سره وکړو او پیسې مونږ له نه راکئ نو مهرباني زه دا خپل اواز تاسو په دې میډیا سره رسول غواړم چې زمونږ د دې پیسو دی حل راوځي او د دې غلو دی مخنیوی وشي زموږ بل ځای نشته موږ چاته وژړو چاته فریاد وکړو او چې داسې نه خو چېرته به ځو یا به ځو دغې تاڼې مخې ته به در نه کوو چې بل حل یې نه راوځو خامخا به در نه کوو او زموږ د خپلو مشرانو ته او څوک چې دی که ډي پي او دی که ډي آی جي دی که آی جي دی ټول دا اوري به انشاءالله زموږ سره په دې کې مدد وکړئ موږ ډېر کمزوري یو او زموږ د خبرې حل نه راوځي او دا بار بار زموږ سره داسې کېږي نو ولې کېږي موږ چېرته وجړو چاته فریاد وکړو او که زموږ د دې خبرې حل نه ونه وتو نو انشاءالله را روان 4-5 ورځې بعد یا 3 ورځې بعد موږ ټول راغونډېږو د ټول بارګینونه والا او د وچ د تاڼې مخې ته به در نه کوو او که درنې سره نشو ځان مزان به وجنو خو تاڼې نه به راځو نه زمونږ د دې وچ په تاڼه کې یوه مسله وه وروره په هغې کې چې دی جرګه وشوه په جرګه کې زموږ سره دا خبره وشوه چې تاسو گاډی راولئ گاډی موږ په نغدو روپو اخیستی وو زموږ سره جرګه وشوه په جرګه کې سیچو د جرګې مشر شو ایوب خان نوم یې دی انوسټیګیشن انچارج دی د زموږ سره دونه زیاتی دومره ظلم کړی دی چې دونه څوک د چا سره نه کوي د زموږ سره ډېر ظلم کړی دی پیسې د کېښودې د ځان سره مونږ گاډی په حواله کړو هغو پیسې په حواله کړې د بیا پیسې زموږ نه واخیستې او تاسو په ما پسې ګرځئ دغه شانتې راته وي بیا ټول پولس په مونږ باندې راپڼ شو لکه مونږ چې د یو بل ملک نه راغلي یو دا خو زموږ تاڼې دي په مونږ باندې څه حادثه راشي دغه راشي مونږ تاڼې ته لاړ شو په تاڼې کې زموږ سره پرون د وچ په تاڼه کې زموږ سره ډېر ظلم شوی دی د دغې ظلم په باره کې څو چې دی ډي پي او صاحب د وچ چې کوم ډي پي او صاحب دی هغه ته وایم بیا چې دی ډي آی جي صاحب ته وایم چې زموږ د دې خبرې خامخا چې دی لکه انکوایري وکړي او زموږ دا خبره چې دی مخامخ کې به لیکي د انکوایري وشي که موږ ته ګناه څه قسمه سزا یې موږ هغې ته تیار یو خو موږ ته پکې خس کې ګناه نشته زموږ سره ډېر ظلم کړی